ابل په ایران کې د ایران صدر مړ شوی ده ابراهیم رئیسی دا خو د صحابه رضی الله عنهم دشمنو ښه شیعو کنه د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دشمنو او د مؤمنانو قاتلو لیکن بعضی مسلمانان بیم داسې د عقل نه کار نه اخلي چې هغه مړ شو او کله نو څوک وایي دا شهید ده هلکه دا خو مردار ده دلته سره شهید وایي او څوک ورسره انا لله و انا الیه راجعون لیکي هلکه ده سره داسې لیکي زما شیخ او مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه و فرمایل وی قبح الله وجوههم وی خدای پاک جل شانه د دې شیعاګانو مخونه تور کی دا زموږ د جناب صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دشمنان دی ګوره څوک چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک صحابیت نه مني هغه مؤمن نه ده ګوره دا قرآن شریف فیصله ده ځکه جناب صحابه کرامو کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم بیان فرمائی ثانی اثنین اذ هما فی الغار د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملګری په غار کې هغه جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکو نو چې څوک د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک صحابیت نه مني دا داسې ده د قرآن پاک انکار کوي او څوک چې د قرآن پاک انکار کوي هغه کافر ده لہذا څوک چې د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د صحابیت نه انکار کوي دا کافر ده نو دا مردار خو د دشمن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او د جناب صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دشمنو د سره شهید لیکي لہذا مؤمنان د دین منی دي چې ګوره مشرکانو د پاره دعا وغواړي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله پاک جل جلاله فرمایي چې د دې مشرکانو د پاره دعا ونه غواړي مؤمنانو ته دا خطاب فرمایلو چې د مشرکانو د پاره دعا ونه غواړي او د دې شیعه مردار د پاره چې خلک دعاګانې غواړي نو دا قمقل نه دي دا بیوقوفه خلک دي لہذا دا له صحابه رضی الله عنهم دشمنو د دې پاره به دعا نه غواړي بس لاړو مردار شو خدای پاک جل شانه جهنم ته ورسولو